بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حکومت ته په هر څه باندې پوهېږي، مونږ نه ښه پوهېږي، خو موږ صرف دا ته یایو چې په کورم کې شیعه سره هم دوکه مه کوه، سني سره هم دوکه مه کوه، دواړو فریقونو سره دوکه مه کوه. چېرته کې څه مسله ده هغه مسله حل کا. دا خبره موږ بار بار کوو چې مسله حل کا. مسلې په حل کولو سره امن رسي. یوې یا دوې مورچې ړنګولو باندې بینکرو ړنګولو باندې امن نه رسي. چېرته کې اسلحه ده، چېرته کې دهشتګردي د هغو په خلاف کاروایي وکړه، هغه نه بعد ممکنه ده چې امن راشي. اول خبره خو دا ده که چیرې تو د مقبل کنوایي کې چې کوم 62 کسان ملوث دي که هغه تو گرفتار کړي وای یا هغه کسان اهل تشویر کړي وای، بیا هم په ویچات کې ریاکشن نه راتللو، بیا ممکنه وه. هغه کسان تو نه دي نیولې، کاروایي ده نه ده کړې، ویچات کې ریاکشن راغلو. ویچات ریاکشن سره فوراً بعد په بګر باندې حمله وشوله، لشکرکشي وشوله، څه کې ډېر زیات جاني مالي نقصان وشولو. هغه کسان تو نه دي نیولې. د بګن وکي تو اف آی آر درج نه ده کړه. په بګن چو حمله کړې ده، لشکرکشي کړې ده، په هزارو کې خلک راغلي دي، پرچنور نه، افر کرم سایډ نه، علیزی نه، عرفاني کلي نه، دا خلک راغلي دي، حمله یې کړې ده. د دغو خلاف اف آی آر درج نه ده کړه، کاروایي ده نه ده کړې. ته څنګه بیا یې چې امن راغلو سترګې په توره یې. دا زه یایم بیا یم چې شیعه سره هم دوکه مه کوه، سني سره هم دوکه مه کوه. امن دپاره چې کومه مسله ده، مسله حل کا. حل کولو نه پاس امن رسي. مسله د حل نه ده کړې او ته دې مرچې ډانګې کړي چې بس امن راغلو، یا کنوایي په زبردستۍ باندې بیا یې چې امن راغلو، دغه امن نه ده. ګوره چې کوم جایز مطالبات دي د اهل سنت ول هغه ومنه. چې چېرته کې هم واقعیت شوي دي، هغه کې چې کوم کسان ملوث دي، که هغه شیعه دي که هغه سني دي، دواړو فریقونو نه کسان ونیسه، مسله حل کا. مسله د حل نه ده کړې، ته لګیا یې یوه مرچه ړنګه کړي، بس امن راغلو، میډیا ته شو شي چې امن راغلو. امن داسې نه رسي چې څو پرې تو د مقبلو کنوایي کسان نه دي نیولي، بیا هغه نه بعد تو د ویچات کنوایي کسان نه دي نیولي، بیا هغه نه بعد په بګن چې کومه غټه حمله شوې ده کې ډېر خلک ملوث ده، هغه کسان تو نه دي نیولي. امن څنګه رسي؟ بګن چې کوم نقصان شوی دی هغه عضله ده نه ده کړې، امن څنګه رسي؟ امن خو داسې نه رسي چې بس تو یوه کنوایي په زوره باندې بوځه چې امن راغلو، یا مرچا ړنګه کړه چې امن راغلو. امن داسې نه رسي. مسله حل کا او یک طرفه کاروایي مه کوه، څه کوې دواړو طرفه کاروایي وکړه. اول خبره خو دا ده چې په بګن کومه حمله شوې ده، لشکرکشي شوې ده. ګوره په دهې کنوایي ویلو کې ویچات کې چې کومه کنوایي والې شوې ده هغې کې بګن نه ده ملوث. که بګن ملوث وای بیا به 32 یا 40 کسان به زنده چې کوم روح کسانو به بیا هغه پرچنور ته نه ورکولی، بیا هغه ویلې ورکولو. بیا د دغه مریضانو به چې کوم علاج و هغه ته بیا نه به ولو هسپتال ته، خو دې کې بګن نه و ملوث. او بګن د علیزی په منځ کې معاهده هم شوې ده، هغه باوجود دو خلکو په بګن باندې حمله وکړله. په بګن باندې حمله وکړله، بس خبره ختمه شوله. خبره ختمه نه ده، مسله حل نه ده. مسله حل کا. دا د حکومت کور ده، ته مسله حل کا. زبردستۍ باندې یوه دوې مرچې ړانګې شولې، امن راغلو. نه، دا خو صرف سترګو ته راول دي. شیعه سره هم دوکه ده، سني سره هم دوکه ده. دوکه مه کوه. په بګن چې کوم تاوان نقصان شوی ده، جاني مالي نقصان شوی ده، هغه عضله ده نه ده کړې، څنګه امن راغلو؟ د اهل سنت کوم جایز مطالبات دي هغه ده نه دي منلې، څنګه امن راغلو؟ ګوره مسله حل کا، جایز مطالبات ومنه، هغه نه بعد امن راتللی شي. نو که دا ته سترګې په توره یې، یوه مرچه دیزې کې ړنګه، بله دیزې کې ړنګه، دا صرف دوکه ده. شیعه ته هم دوکه ده، سني سره هم دوکه ده. او زبردستۍ باندې کنوایي بول، بیا په داسې علاقې باندې کنوایي بول چې هغه علاقه ړنګه ده، الریډي هغه سوې ده، هغه تاوان نقصان شوی ده. مسله حل کا. قوم سره کښېنه، شیعه هم قوم سره کښېني، اهل سنت قوم سره کښېني، خبرې په خبرو حل کېږي. خبره وکړه، جرګه وکړه، مسله حل کا. مسله څه حل نه وي شوي د امن نه رسي. مسله حل کا. چې چېرته کې هم جایز مطالبات دي هغه ومنه.
هغه د نه دی منلی امن نه رسي. دا خبره بار بار کوو چې امن نه رسي. اوس هم د سره ټایم شته، وخت شته، کښېنئ جرګه وکړو، صحیح منو سره جرګه وکړو. خپل هر سړی خپله غلطي ومني چې دا غلطي مو کړې ده، دا غلطي زه منم. هغه نه بعد ممکنه ده چې امن راشي، د خبرې حل راوځي. یو هم یایي چې مو غلطي نه ده، زه سیر یم او زه بدموش یم. بل فریق هم یایي چې مو غلطي نه ده، زه سیر یم او زه بدموش یم. بیا خو امن نه رسي. حکومت هم ورکې انټرست نه ده، په زبردستۍ باندې نه کېږي. زبردستي مه کوه که نه. یو فریق به درنه وځي، اهل سنت به درنه علاقې نه وځي، علاقه به ته پرېږدئ، بیا به خبره بل طرف ته لوړه شي. او هم یایي چې موږ نه وځو ریاست چلنج کوو، او د بل فریق هم یایي چې یاره موږ نه وځو، خبره به ګاډه وډه شي. خبره چې ګاډه وډه شي بیا به نوره سره خبره سخته شي. ګوره حکومته کوم جایز مطالبات دي هغه ومنه، چې چېرته کې مسله ده مسله حل کړه. او چې څو ګرام ده هغه د خپل سړی خپله ګرامه ومني چې دې ځای کې زه ګرام یم، مو غلطي کړې ده. په جرګې په ننوت یو بل ته لوټ شي. چې چېرته کې هم څو غلطي کړې ده هغه باید په ننوت باندې ویر شي، په جرګې باندې ویر شي چې دا غلطي مو کړې ده. اول خبره خو دا ښه ده چې دا بالکل جایزه نه وه چې ته د بګ نه زنانه بیایې، دا خو جایزه نه وه، دا بالکل حق نه لرلو. روشه جرګه وکړه، خپله غلطي ومنه، ننوت یې وکړه. او حکومت ته پکار ده چې ته کې مسله ده مسله حل کړي. یک طرفه کروی ما کوه. په بګن ته کله حمله کېدله، لشکرکشي وشوله، تاوانونه نقصانونه وشول، هغه ته بالکل ښه بېواله وي، بالکل ښه بېواله وي. بلو چیک پوسټونه دي په غرونو کې، په لیارو کې، او چیک پوسټونه خو یې څه ونه کړلو، نه یې لشکرکشي ودروله چې یاره بس ما رسایو، نه څه مزاحمات وکړلو چې یاره ما رسایو. ټیک ټاک روغلو، نیمې غنټې کې بګن یې وسولو، خبره ختمه شوله. حکومت خو بالکل نه و، حکومت خو بالکل نه و. اوس همدې حکومت ته پکار دي چې اوس د اهل سنت کوم جایز مطالبات یې هغه ومني. چېرته کې هم اسلحه ده، دهشتګردي چېرته نه هم راغلي دهشتګردو، باید هغه په خلاف باندې کاروایي وکړي. اسلحه ده نه ده جمع کړې، کاروایي ده نه ده کړې، کوم دهشتګرد هغه ده نه دی نیولی. یوه مرچاڼه کې چې بس امن راغلو، یوه کنوی بوځي چې امن راغلو. دا خو نه مسلې حل نه ده. مسلې حل چې کوم ده مسلې حل راوباسه. او دین علاوه شیعه سره هم دھوکه مه کوه، سني سره هم دھوکه مه کوه. ته لګیا ته دواړو فریقونو سره دھوکه کوې. یوه ځای کې ورته خبره وکړې، بل ځای کې خبره وکړې. دھوکه مه کوه، ټیک ټاک امن راوله.